بعضی وقت کې الله د نیکانو په خوله ډېر ښکلي الفاظ هم راولي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه یو ځای ته مناظرې له تللی و، عیسایان ناسو ټول د عیسایانو سره مناظره وه. نو عیسایانو قاسم نانوتي رحمت الله علیه ته وی ته اول خبره وکړه. نو ده ورته وی اول خبره تاسو وکئ، زما پیغمبر اخیری و نو زه به اخیری خبره. هغه ورته نه حضرت ته به ډومبۍ خبره کوي. نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته وی ای به زه به ډومبۍ خبره هم وکم او اخیره به هم وکم، ځکه زما پیغمبر چې څنګه آخر النبیین دی نو داسې اول النبیین هم دی. په عرش باندې بره لیکل شوي لا اله الا الله محمد رسول الله. په عرش باندې هغې وخت کې لیکلی شوي د آدم علیه السلام نم مخکې. ناغي ورتوي زه صحیح ده. قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې تقریر شروع کو، اخو د اخلاص نه ډک علماء وی چې هغه تقریر کو یو عیسائی پاسېدو. د تقریر په دوران کې وی خدا کی قسم زما د الله په ذات قسمی، عیسایان وورئ قاسم نانوتی کی زبان پر خدا بول رہا ہے. زما دی د الله په ذات قسمی چې جبه د قاسم نانوتوی دا او الفاظ په د الله دی، د الله الفاظ دی. بس جبه د د او نور دا د الله د طرف نه د الفاظ راځي. ټول عیسایان په اقا ټیم باندې پاسېدل او قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې کوم مناظرې لتلو هغه ته وګټل او ټول دین محمدي قبول. دا بعضی وخت کې دا سکی نو دبه د موسی علیه السلام نوم اغستو په جبه به داغې جبارینو نوم راته. هغې ورته وی دا ته څه کوې؟ وی بس جبه زما په اختیار کې نه ده. دې وجې نه علما وایي چې کم سړی نیکانو ته خیری کوي، کم سړی نیکانو ته کنزل کوي، د دې کنزل دا به په ده باندې راځي، دا خیره به په ده باندې راځي چې نیکانو ته علماو ته صلحاو ته څوک خیری کوي. نو دقه شان به دا خیرې په در ارتاویږي او دا آفت او مصیبت په ده باندې راځي، دا په نیکانو نه راځي. مونږ سره تاریخ شته، موسی علیہ السلام نوم په ځای به د دوی نوم وت. علما وایي دا بلعم ابن باوره چې و دته دا سزا میلو شو چې وی د جبه بار ته راووتله. دومره لوی عالم چې 12,000 شاګردان به په کلاس کې نه